بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. سورة البقرة دویم سپارہ شپگما رکو 180 نمبر آیات. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا. پدی آیات کے اللہ جل شانہ بل حکم ذکر کئی. دینمخ کی یو حکم اللہ جل شانہ بیان کو چې داغی تعلق د انسانانو د نفسونو سره او ځانونو سره او هغه د قصاص حکم هغه سره الله جل شانه د امن بنیاد دا قصاص وګرځولو یو شانواله وګرځولو هغه کې برابر الله جل شانه برابر والی حکم وکړو. اوس دویم نمبر حکم الله جل شانه بلکې چې دې سره د انسانانو مالونه محفوظ کیږي د مال حفاظت کیږي. ندین مخ کې الله جل شانه د قصاص حکم کو چې فرض کې یو سړی قصدن عمدن یو سړی اوجنی نو قصاصن بده قتلېږي. نو اوس چانه چې قصاص اخلي یو قسم هغه ته مرګ را نږدې شو او مرګ پر روان دی. نو اوس الله جل شانه حکم د وصیت دته کوي. کس وصیت کینو د وصیت احکامات الله جل شانه دا ذکر کوي. نو الله فرمای کتب علیکم فرض کړي شوی دی پتا سبانی اذا حضر احدکم الموت هر کله چراشی پتا سو کی یو کس مرګ ان ترک خیرا او د مال پریخي وی الوصیت نو وصیت پدوانه سره دا فرض دی فرض کړي شوی دی لازم دی پدوان دی. د اسلام ابتدائی دور کې په شروع کې د ورثاو د خپلوانو د دې د حصے نه مقرر د دې حصے نوی مقرر چې فلانی لدمنا اوس نو الله جل شانه ټول اختیار چې کم کسب مړ کېدو هغه ته ورکړو چې ته د مرګ په وخت کې مرګ نه مخکې دا وصیت وکړه چې زما دا مال دی او فلانی ته دم نور کوم بس دا د په اختیار کې دل الله جل شانه اختیار ورکړو د خپل ثواب دید باندې وا چې د چاته سم نه سور کوله د چې سم نه مناسب غنلا نو الله جل شانه دا اختیار ول ورکړو چې ته ورکولې شي. بیا الله جل شانه د میراث آیاتونه نازل کو هغه کې د هر یو وارث په خپل الله جل شانه حصے مقرر کړي سورتونه مقرر کړي حصے مقرر کړي. نو دار اسلام ابتدائی چکم دور هغه سره دی تعلق ته کتب علیکم ای فرض علیکم فرض کړي شوی دی پتا سبانی به رس فرضیت ختم شو او مستحب واره پس صورتونو کې دا اوسم سره دا باقی دی. اوس وصیت څه ته ویل کی نو وصیت هر هغه څه ته ویل کیږي چې داغه د پاره انسان تاکیدی حکم کوي ډیر کلک حکم کوي چې دا کار وخامخا ضرور به ضرور تاسو بکوي چاته حکم کوي. اوس برابر خبره ده کدا په ژوند کې وي او کو د مرګ نرستوي نو دې ته وصیت دغه ویل کیږي. لیکن د شریعت په اصطلاح کې وصیت هغه کار ته ویل کیږي چې د مرګ نرستو داغه د کول انسان تاکیدی حکم کوي چې لکه زمړ شم ز وفات شم زما د مرګ نفس په کار داسې کوي. نو د شریعت په اصطلاح کې دغه وصیت دا ویل کیږي. نو الله فرمایي چې دا پتا سبحانه فرض کړی شوی دی
کله اذا حضر احدکم الموت هر کله چراشی پتا سو یو کس ته مرګ نو چې مرګ راشي څنګه به وصیت کوي نو حضرنا مراد یعنی چې د مرګ حالات پیراشي د مرګ علامات دا پیراشي نو هغه ټیم کې د مرګ بیا مختلف علامات دي روایتو کې دا ذکر شوی دي نو کله چې د مرګ علامات په انسان باندې راشي نو په دغه وخت کې په د باندې د وصیت کول سو دا لازمو په د باندې دا واجبو خو کله ان ترک خیرا هغه صورت کې چې د مال پرې خوي خیر دا په قران کې مختلف معنی لپاره استعمال شوی دی دلته خیر نه مراد د مال له لکه څنګه دیرتمه سپاره کې راځي سورۃ العادیات کې وانه لحب الخير لشدید دا انسان په دغه د مال محبت ډیر زیات دی دا خیر نه مراد دلته مال له قران کې نور زینو کې مراغله د ایمان مانم ته مراد ده او عمدک سی بهتروالی معنی کې مراد والله خیر الرازقین الته خیر په معنی د بهتروالی دی چې الله بهترین روزي رسان دی رزق ورکون کې دی د عافیت په معنی کې مرادي د ثواب په معنی کې مرادي د طعام په معنی کې مرادي خدل تر خیر نه مراد د مال له اوس دی آیات کې الله جل شانو درې احکام ذکر کړی دي یو حکم خدا لري چې د مړي کم اولادو صرف د اولاد حصي الله مقرر کړی وي نور د نور وارثانو حصي نه مقرر نو الله جل شانو فرمای دی نور لبسور کې نو دار دی مړکیدون کې په ثواب دید باندې دا چې دی وصیت دی چاله پاره لیل والدین د خپل مور پلار لپاره والاقربین او خپلوانو لپاره بالمعروف په مناسب طریقه باندې نو منه حکم خدل تدارې چې د مړي اولاد حصي مقرر دي نو د نور وارثانو پلار وغیرہ لپاره هغه چې څوک وصیت کوي او څوک مړکیږي دا په ثواب دید باندې الله جل شانو پرې خوا بل لا چې وصیت د رشتہ دارو د پاره دا فرضو دا فرض او لازمو دا دویم حکم شو او دریم حکم دلته داري چې وصیت سړی کوي د دریم حصے مال نه زیات نه کوي د دریم حصے د مال نه زیات وصیت دار چاله پاره دا نه کوي دلته اولنې حکم دا سره دا منسوخ شوی دی چې وصیت کول مخکې فرض او لازم اوس وصیت د خلق د وارثانو د پاره وصیت کول دا فرض نه دی ولی الله جل شانه چې کوم اختیار بندل ورکړو اي په خپل بس استعمال کو او بندنه اختیار واغشتو په خپل حصے مقرر کی د سړی لپاره دومنا د خزل لپاره دومنا د مور لپاره دومنا د پلار لپاره دومنا نو د اولنې حکم چې مړې با خپل وارثانو د پاره سکی وصیت کوي دا فرضیت څه شو دا منسوخ شو ختم شو د میراث په آیاتونو سره نو د مور پلار لپاره الله جل خپل یې مقرر کی للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر سورہ مسی بارک الله جل شانو خپل دا بیان کړی دی بل دویم حکم داغي فرضیت منسوخ شو الله جل شانو د وصیت دا فرضیت منسوخ کو پیغمبر اسلام اخری حجۃ الوداع چې کوم حج پاره کې اعلان وکړو چې بس الله جل شانو د هر حقدار لپاره د هر وارث لپاره خپل حق مقرر کو اغلی ورکو بس الا لا وصیت لوارث دین پس اوس د وارث لپاره وصیت دانشتره بس الله ولا خپل حصہ مقرر کا دین ورسو بسړې دی لپاره وصیت نه کوي د وارث لپاره الا ان تجيزه الورثه مگر دا چې نور ورثه پاغي باندې راضي وي نو بیا د وارث لپاره چې کوم وصیت شوی وي نو هغه نافذ کیدی شي لکه اوس داسې او کس نشي ویلې چا وای الګي زما ټول مال به زما فلاني زیته ملاويږي دین اور ته هم نه ملاويږي دا اوس چاته اختیار دا نشتره دا اختیار چاته نشتره شرعاً اقول دا شرعاً معتبر نه دی اوس یو پلار لګي خپل زوی اق کی نشي اقول شرعاً عام قانون کې او د عام دنیا په دغه کې چلیږي خو لیکن نشي اق کړي ولی وجه صدا کوم رشتہ چې په خله باندې جوړ شو اپ په خله ختمي دي شي کوم رشتہ چې په خله جوړ شو په خله ختمي دي شي او کوم رشتہ چې د وینې د په خله نه د جوړ شوی ان ختميږي
اوس خزر د خزي د خاوند دا تعلق دا رشتہ په خله جوړه شوی دا قبول دا بس جوړ شو او په خله باندې دا ختميږم چو دی ویل چې بس زما خزانه دا زی پرېدم بس لاړه ختم شو. خو لیکن د زوی د لورو دا ماما کاکا دا رشتي د خلی نه دي، دا د وینې رشتي دي. لکه انسان په خله باندې وای نو نشي دغه کې وینې خو نشي جدا کولې دي، نو کېدل شرعاً دا معتبر دا نه دي. نو پیغمبر اسلام فرمایي چې لا وصیت لوارث د وارث لپاره وصیت دا بنوي. فرض کو د یو وارث لپاره مشر پلار وغیرہ د یو زوی لپاره وصیت کړي دي چې زما د سره بدومنه مال دل ورکي. اوس د مړ شو نو اختیار خو ټول بس ورثاو تراغو. اوس د مړي حق هغه نه ختم شو د مال نه. مړی چې ترسو دغه کس چې ترسو ژوند دیو دی په حقدارو چې دی لاړو مړ شو بس دغه ختم شو. دغه چې کم الله جل شانو د اختیار ورکړي دی کم دغه ورکړي دی ختم شو. اوس کدا نور وارثان راضي وي چې او بس زمون پلار ویلو چې دا کار ودا سي داسو کې فلاني له بدوم نور کوي بس داغه او خواهش مونږ ټول هغه خواهش پوره کو. نو اوس کدای پر ځامندای سره دغه کار دی ته تیار وي بس بیا جایز بیا ورکه صدقه نشته هغه خپل حق ته چې دل ور کوي. د غیر وارثینو د پاره وصیت جایز دی. د ورثو لپاره خو وصیت سره دا جایز نه دی. دا خو ته وته اوس چې کم وارثان نه دي کم خلق میراث نوړي د مړینا یعنی حقدار ني حصدار ني ای لپاره اوسم وصیت کولې شي جایز دی. خو سمنه وصیت کې مو کو بس جایز وینا تر درې می حصے پوري انسان چې فرض کو سمنه مال له ټول مال درې حصے کې تر درې می حصے مال پوري د خپل وصیت کولې شي. د ټول مال وصیت نشي کولې. د غیر وارث لپاره د ټول مال وصیت دا نشي کولې. مثلا یو سړی هم فرض کومړ شو او هغه وصیت کړي فلانی لبا دومره پیسې ورکي. اوس دا ټول مال دا فرض ک 3 लाख روپۍ دی او دی ویلی 1 लाख روپۍ فلانی لور کوي بس صحیح دی 1/3 کې داغه کیږي سب کیږي بس اغلب ور کړی شي. د درې میسین زیات راځي ټول مال 3 लाख ته او دی ویلی چې 2 लाख روپۍ فلانی لور کوي. نو اوس 1 लाख ته وته خو بس د درې میسره اخو باکس ته ملو شي. خو لیکن دا مزید چې 1 लाख روپۍ دی دغه د ورثاو حق ته. نو کوارثان راضي وي چې بس مونږ هم ولدا خپل حصہ ورکو نو بیا جایز ده. او کنا د درې میسي ای پر راضي نه وي د درې میسي نه زیات مال باندې نو بیا نشي ورکوله. تر درې میسي مال پوری د ورثاو نو هیڅ حق نشته چې مړی یو وصیت کړي وي جایز وصیت وي اب خامخا بیا پوره کې درې میسي مال کې خامخا بیا پوره کې دغه د ورثاو سره حق دانشتره. د درې میسي نه چې زیات کوي نو ادا وارثانو په اختیار سره دي کاغی غواړي نو کې دي شي کینی بس بیان شي کېده. یا د انسان په ذمہ دا خدا د میراث وغیرہ وصیت شو د انسان په ذمہ باندې نور حقونه وي. چا ور سره امانت خي چا به بیسي پوری چا سره سبل سه حق وي نو د دې وصیت بخامخا کې خپل ما تحت ته وصیت خامخا کې. ځکه پیغمبر اسلام فرمای وای پتا سکری په یو کس باندې دریش پی نه تیریږي پد باندې د چا حق وي نو دریش پی په داسې نه تیریږي چې د وصیت پونه کی چې پد باندې د چا حق پوری دی او د وارثانو ته حل دا غینوي چې لکه ما سره فلانی دوم نه مال پروت ته یا داسې زما سره امانت پروت ته نه خامخا به د وصیت کې یو د خپل مال وصیت ته نو هغه خو هغه مسله شو د چا امانت در سره پروت ته هغه به خامخا ورساو ته ما تحت کسانو ته بسکه وصیت ورته پرېږدي په ما مال دوم نه قرض دی د فلانه سیز ما سره د فلانی پروت ته نو دا واجب دی او لازم دی. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. اوس الله جل شانو وصیت جائز کړي دي خور سره کې دي لګولې بالمعروف. وصیت بسنګ کوي په خطرې کې سره وکي دانا چې دې څه کوي یو وارث تا او یو وارث لپاره وصیت او کې نور محروم کی نور محروم کی دا څه باندې کوي ظلم من کوي او یا کم سړی چې یو وارث د میراث نه محرومي د حصے نه محرومي او بل طرف ته هغه اسبوزي زیات بل کس لور کوي نو کم سړی چې یو کس د میراث نه سکو دا اوخ کو د میراث نه کو الله جل شانو به د قیامت تورز د جنت نسګی دا بهر کی کم کس تی یو کس د میراث نه کټ کو الله جل شانو به د جنت نه کټ کی دا روایت ته دا حدیث ته. نو مور پلار خدا سے نه کوي چې بس کوي ظلم کی
مشر بدا سے نه کوي چې ظلم کی یو کس لپاره زیات او بل لدو کی برابر والے بکې دلته بلدا مسله په خپل ځای کې راځم چې کم د میراث مسائل سلور مسیباره کې هو کفرس ک پجوان باندې یو پلار هغه وای چې زب خپل اولاد باندې بس مکه تقسیمو ما زمانه مرګ نرسو بیا په جنگونه بکای او دا بس اوس نه کیسه خلاصو مو خپل غاړه د کوم لوریانو نمبر کوم زامن الله نو دته دوه اختیار دي خدا چې د څنګه د مرګ نرسو کوم طریقه باندې میراث تقسیمیږي د الګ ډبل د جینې فرض ک یو نو هغه سی سره هغه اعتبار سره تقسیمول شي او چونکې د لا مړ نه دی نو کده په ژوند باندې خپل مال تقسیمین الگ او جنې کې فرق نه کوي یو شان باور کوي ولی دغه میراث نه تقسیمای کنه ځکه طریقه څه ته وای ما ترکا کم چې د مړی نه پاتې شو د خلا ژوندې دی نو دا یو قسم هبه شو او اولاد لچ هبه ور کوي مور پلار نو برابر والے باور کوي برابر والے باور کې کوي زیاته باور کې نه کوي یو لزیات یو لکم پجن کې بداسي بیان کوي بهتر ذکر مسله ذکر چې پجن باندې میراث پجن باندې خپل مال تقسیمای بیا برابر یو شان ټول لور کوي ځکه دا میراث نشو دا هبه ده پیغمبر اسلام له صحابي راغو اے دا الله رسول وي یو زوی مې هغه دا غلام ورکوم پیغمبر اسلام وتل زسو کم وای تاسو په لګ گواشي چې زه دا خپل غلام دی خپل زوی لور کوم پیغمبر اسلام ورته ستا نور زامن شته او وای ایله د غلام ورکړې دی ایله ورکې وینا وای زه په ظلم باندې بیا غوانه نه جوړېږم نور زامن نه ورکې دی یو کس جنډر چې ولدا شي ورکې نو مور پلار بم فرقونه ورکې نه کوي یو زوی لزیات او یو لکم داسې بنه کوي یو شان حقوق بس د ټولو یو شان حقوق بدا ادا کوي نو دی بدا ظلم نه کوي نو بالمعروف په خطر کې سره په مناسب طریقې سره وکړي او که په ژوند کې مال تقسیمای نو بیا به میراث ني ځکه میراث خو هغه تاسو پاتې مال ته خلا مرشوي نه دی ژوند دی دا یو قسم هبه نو بهتر ذکر چې په دا طریقه بیان بیا تقسیم کی حقا علی المتقین الله جل شانو فرمای دا لازم دی دا وصیت کول په متقیانو باندې فمن بدله بعد ما سمعه اوس یو کس خو وصیت وکړو چې زما د ادم نظم کیا من رسول یا جمعات لا یا فلانی لا د ادم نما فلانی لا اوس اخو درمن زلاړو د چا په مخ کې چې وصیت کړي د غور کې بدلون راوستو الکه وی ز ټیم کې موجودم او زما په مخ کې داسې ویری دي نو سا چې کم دریم غړې کم فیصله ل دی راولو هغه ته هم دی حل وای نو اج کم کس فرض کا حاکم ته د حل ویل چاو داسې وصیت کړو بدل کو نو ګنا په حاکم هم نه دا په دریم غړیم نه دا په کس باندې دا کم کس ور کې بدلون راولي تبدیلی ور کې راولي دا څنګه لګي یو فرض کړو یو زنانه ویل کې زما د دمنا دغه جمعات لور کې او بیا وارثان ورته زړه خو کې او داغه اعمال کم کی داغه اعمال کم کی نو قدرې می سی پورې د اعمال لازم خامخا بیا دای پس کې په ګناه کې راځي دای په ګناه کې راځي نو فمن بدله ما بعد ما سمعه هغه کس چې وصیت په خپل غوګونو اوریدلې ده او بیا پای کې رد بدل کوي نو فانما اثمه على الذين يبدلون الله جل شانو فرمای ګناه پاک کس باندې دا چې دی وصیت کې بدلون راوستو چې وصیت کې بدلون راوستو نو تا حاکم ته څنګه مسله بیان کا او مشر ته څنګه مسله بیان کنو هغه بداغه مطابق فیصله کوي صورت ورته تا بدل کو نو ګناه پتا بانی نو صرف دلته نه داسې فرض کې وسړي انا مسلې تبوسو کی او علم ورته حل دري جواب دادې راگیر شي یا د علم نخلین اور لکه کدا سینه داسې شوو نو بیا جواب دارات لو بیا بچ کی دی خو دې کې دغه غیره دې هغه خبره د عالم نه زده کنو بل نه تبوس کوي چله کې داسې چلو شنو بیا سو نو ابل علم ته مسله بدل کی نو جواب هم بدل شي نه د خپل مسله بدل کا نو ګنا په عالم باندې نه پړم بینه په دې دوی باندې ګنا په باندې خپل ده چې صورت د مسلې بدل کی جواب به خامخا بدل لازم نو فم بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلون ان الله سميع عليم الله دو صفات خپل ذکر کو چې زه هر څه اورم په هر څه باندې عالم یعنی ایک الله جل شانه مخاطب کوي هغه کس چې وصیت په خپل غوګونو اوریدلې ده او تبدیلی ورکړه راولي الله فرمایي چې سميع تم سميعي تعالی سماعت درکړي خزم سميع ما مستا هر څه اوریدلې دي اوس ورکه بدلون راولي نو هر څه ما ته معلوم دي ان الله سميع عليم فمن خاف من موس جنفا او اثما فاصلح بينهم اوزلت الله جل شانه چونکه
هر طرف قرآن بیانای نو الله جل شانه جایز صورت د بدلول امر کې ذکر کوي. لکه اوس یو سړی دی هغه وصیت کړي دی غلط وصیت کړي دی، یو کس یو وارث ورکه څه کړي دی اې د حصے نه محروم کړي دی اوخ کې دی، دا صورت یا د ګناه وصیت کړي دی، د ګناه وصیت کړي دی الکه زما پزما کا نعوذ بالله سنما جوړ کیا فلانه د ګناه وصیت کړي، غلط وصیت کړي دی، غلط د ګناه ناجایز وصیت کړي دی. نو دا کم کس چې وصیت اوریدلې دی نو د تدا گنجائش تره چې د ګناه هغه وصیت لازم نکی اوله بدل کی، نو په باندې به ګناه نه زکه د اصلاح لپاره دا خبره سکا دا بدل کا اصلاح لپاره زکه کده دا وصیت نافذ کین نو دیم یو قسم ګناګار شو او امړی ته هم دا ګناه رسی. نو د ګناه وصیت بچا نه پوره کې، د ګناه وصیت بچا نه پوره کې. دا دې کې به ډېری خبر راځي ته لکه چې زموږ شم ما پس بخډیر جاړي خډیر برا پسې جاړي، نو دم د ګناه وصیت کې راځي، دم د ګناه وصیت کې راځي لکه او زما بخډیر صفات بیانې دم د ګناه په دغه کې راځي. نو ناجایز وصیتونه ډیر زیات صورتونه دي، ایا خامخا پسې داسې چل کې یو رسم رواج درته بیان کی، د یو رسم رواج طریقه درته بیان کی، نو دا ټول د ګناه په وصیتونو کې راځي، دا وصیت په نه پوره کې. فمن خاف من موس جنفا او اثما فاصلح بینهم، نو دی به داغه په منځ کې اصلاح کوي، یعنی داغه چې کوم وصیت ته داغه د صحیح کولو د پاره دی پای کې تبدیلی کولې شي، فلا اسم علی پدی باندې هیڅ ګناه دا نشته. ان الله غفور رحیم. اوس الله جل شانو فرمایي چې زه بخون کېم او رحم کون کېم. دی ولی فرمایل اوس یو سړی د ګناه وصیت وکړو چله کې زما د مرګ نور صداقار بدا سدا سکیږي او بیا چا ورته لکه دا خو د ګناه وصیت ته کړي دی او د توبه اوخکا دیخ پیمانه شو. الله جل شانو فرمایي زه توبه قبلهم ز غفور رحیم. ان الله غفور رحیم. اوس وصیت دلته دا مسله ز کول چې وسمړي وصیت کړي دی ډایرکټ پوره کیږي نه، دا یا ساده کله چې یو سړی مړ شي او دغه مال پاتې شي د کمال سره سلور حقونه متعلق کیږي او په ترتیب سره ترتیبوار ورسری متعلق کیږي. یو کس مړ شو نو ددم دا چې کم مال پاتې شو دې سره ټول نړمبه حق د تدفین خرچه اوخکلی، د کفن دفن خرچه او د میراث نو اوخکلی کیږي، د میراث مالنا اول بدا اوخکلی کیږي. دا ته اوتا چې هر څوم نه راغه پدې کې را صابون چکای او جانماز دا خیرات کې راځي، دا کفن دفن کې نه راځي، دا بلا ضرورت شیزونه دي، دا بلا ضرورت شیزونه بس کفن ورکی دي، کفن دی عود دی دا چکم خرچه وغیرہ د قبر خرچه ورکی راشي. فرض کس زینو کې داسې زمکا غشتلی ورکی زمکا بیا قبر چکینو داغه خپل خلکی هغه پیسې اخلي یا د گاډي وغیرہ خرچوي ا ورکی راځي، صابون وغیرہ شیزونه صدقه او خیرات کې راځي. د مړي د مال نه فورن دا شیز نو باسي خپل طرف نه یو کس کینو بل صدقه کوي خاص کوي دینا. نړمبه د میراث د مال سره کم حق متعلق شو د کفن دفن تدفین دا خرچه. دویم نمبر قرض دی، قرض دی دی مړی باندې د چا قرضونه وي نړمبه بداغي د پوره کولو کوشش کیږي او پوره کې اگر چې په دې قرض کې د ټول جیداد لاړ شي ورثاب هم دک صفات شي ځکه هغه د مفت کې ملاويږي داغه بزیمه باندې دا قرض ولاړ دي عذاب ور کولې کیږي نړمبه اک سیز ور پسې داغه چې کوم قرض ادا کا نو کدا قرض ادا کول کې داغه خپل کور داغه په میراث کې کوم سیز پاتې شوی را ترکه ټول هم په ختمي وپی او قرض پوره کې نړم منه شو تدفین شو او دویم نمبر شو قرض شو. دریم نمبر وصیت ته، دریم نمبر وصیت ته سو وصیت کړي وي نو وصیت تبګوري کله ګون نکوي نو بس اخو درې مې سمال کې کرازي چې هر څوم نو وصیت کړي او درې مې سمال کې هغه گنجائش وي نو هغه پوره کې جایز وصیت په پوره کې. کا وصیت د درې مې سیمال نه زیات ته نو بیا ازیاتی مال کې وا د ورثو پر ځامندۍ سره عام شروط وي کاغی پر راضي وي نو سیدا کرازي نه وي نو بیا بعد درې مې سي نه زیات نه راکېږي. بیا سلورم نمبر کې بیا میراث ته طریقه ده بیا د ورثو حق سلورم نمبر متعلق کیږي. نړم منه کفن دفن شو بیا ورپسې قرض شو بیا وصیت شو او بیا ورپسې شو بیا د ورثو دغه شو. اوس عام طور فرض کې یو کس مړ شي داغه نه کوم سیس پات شو لګ دې کزيات ته دا طریقه شو
طریقه ستای ما ترکه سچ دی مړي پریخي وي ان تر دی یو ستن دی ولینی یو ستن دی ولینی برستن دی ولینی چې مداغت کم د استعمال چیز دی بس دا طریقه کې راغ دا بغیر د ورثو د اجازت نه دا نه به استعماله دا باندې استعماله تقوا صرف دې ته نه وي سړی نفلون له ضرورت کې نه دک کټیم کې ګوره یو بزرګ دی داغه بیمار پرسۍ له سوک راغلو بیمار پرسۍ له سوک راغلو بل بزرګ راغلو اوس دیوه لګېدلې د شمه لګېدلې دا دې ور سره خبرې کوي کله چې اسینګ مړ شو ساتي وته د په مخ کې بس دا دیوه مړه کا خلک ورته لړ کې په دې ټیم کې خلک نوري دیوی لګي نور درنا تنظیم کوي او تاشت دیوه مړه کدا ولي او ورته خبردار مسله دا چې دې ترسو ژوند دیو دا رد حقو دا د حقو د پر ځامندۍ سره لګیدلو اوس دې مړ شو دا دیوم بس په طریقه کې راځي نو اوس د دینور وارثانو بیا زړویا بنوي دي کې بس نابالغ به دا غي اجازت په معتبر وی کنه به نو دا وړو کې خبره ښکاري لیکن نام په حرام کې بیا راځي نام په حرام کې راځي مونږ زموږ استاد د عثماني صاحب اغویل والد صاحب وفات شو مفتی شفیع صاحب اوس وای د دواله خلق راځي وای زموږ یو استاد هم راغلو نو داغه ګیسو د ګیس بیماری و نو ویل چې ګیس نړۍ تنګ مهمه تل چورګه والد صاحب مې دغه استعمالول یو دوی استعمالول یو پکا هغه دل راوړم وای چې ما راوړه ما ته چې دا کم زینه دی راوړه ما ته چې کور کې وای دا چاوه ما ته چې پلار مې استعمالول ویل چې ځان استعمالوم دا اوس په طریقه کې راځي په دې کې د ټولو ورثو حق ته یو پکا وړو کې غونډه کې دا وای لیکن نه وای دې کې د ټولو حق ته بیا وای ټولو ورثو په خپل اجازه ته چې زموږ اجازه ته استعمال کړه تقوا دي ته وای تقوا دي ته وای نو موږ ګوره شریعت کومه مسله بیان کړی دا هغه کې باندې شرمېږي هغه به عمر کسیده کې اوس چې څنګه یو کس مړ شو هغه ټیم به حساب کتاب کې او چې کم د ورثو حق ته حقدار ته ورسه حقدار ته غسیز رسه نو موږ ویل مړه لا میاشم نه شي او مال به موږ تقسیمو دا خو د شرم خبره ده دا غو شرم دی کې د شرم سدي ګوره چې کم خلک استعمالي دا غسیزونه اپنا حق استعمالي یا عام طور زنانه سچلو کې یو کس مړ شي دا ټول جامع را دغه کې یو ځان مشروطه جوړه کې پاغیلا سجد کې او ټول کروي شي الګي دا تو په موږ کې تعالی چا اختیار درکړي دي ستا خور کې دې شي حکم نه کیږي کې دې ستا په مال کې حکم نه کیږي او ته په دې باندې لاسونه اوچته دومره دي شوق ته د ځان جامع راوړه ځان پیسې استعمال کا او بیا دا کوا دا ګوره په حرام کې راځي تقریبا ثواب مواب نه ملاوي د مسلې نړم میزان خبر کې سړی نو بیا هغه څه کار کوي یا یو سړی د فرض کا مړ شو او یو وارث ورکړه راغو یره بس دا شي خو ما خوخت دا زه یو سما زینور نه ایجاد نه دی سیاسي بسم نه قیمتي خو لیکن د مسلې لحاظ سره دا غلطه ده د مسلې لحاظ سره لکه دا د مور د پلار دا د ما سره دا د لاس نخ چې نور نه ایجاد نه او شنه خمخ ورګنی شته طریقه ده دریب الله جل شانو حساب کوي ولی دا د میراث دا مسلې الله ولی په خپل بیان کې اختیار ولی د انسانانو نه دوباره وایشت په خپل بیان کړی دي ځکه چې څوک ورګه دا غسیونه کی نو چې کله انسان فرض کو وفات شي مشر وفات شي نو رسول پکار دی په وخت باندې د میراث د مال صحیح حساب کتابو کې کم شری وارثان جوړیږي ای لور کی ک یو ورور یو زوی استعمالي د ټولو حق ورکه راځي دام حرامه کې راځي یا خويند لور کې نه ورکه دام په حرامو کې راځي نو دین ځان ساتل پکار دی یا فرض کو اوس یو سړی مړ شو او یو کس راوړان دي شاله کې خودرون خیرات ورپسې کو دومره پیسې پری خيري درون خیرات کې ځانم دغه کې بخپل مال ورپسې درون خیرات وکړه خپل مال ورپسې وکړه اوس فرض کړئ کې داسې وارثان بوي چې راغی بزړه نه وي او تر راوړان دي شي ای به چې لکه دې کین نو بس هغه ته د پیسو ځا ولی په جون باندې دا پیسې پلار چا لګټلوم دي اولاد لګټلې کنه نو کې دې ټول له پیسې ورکا او بیا ویل کې بس کرچا خوخوي ور بصیر خیراتو کی نو داسې انداز سره نه چې تر اولان دي شلګي خیرات کو 100 روپۍ راوالي دار ته پاتې کیږي دا حساب در باندې راشي دا حضور باندې خیراتونه میراتونه نه کیږي خیرات خوې دي ته چې انسان د زړه نو کی یو زی ته ورکه زیات حاجت کی بس غلط په لیسه ورکا او قدم مشترکه ماننا تور پسې خیرات کې نو دې خیرات ثواب نشته ځکه کپدی ورساو کې چرته نابالغ کس وي د نابالغ کس اجازت دل درم کی
کی د ماشوم اجازت معتبر نه دی ځکه ماشوم خو پیږي نه ماشوم ته اوس ماشوم سره یو قیمتي چیز دی سره در وسره لاس کې تورته 40 روپۍ والا راکې پمنډې درکې یا ورته لکه د اساس خرڅه او پسو نو ورته زیات نه زیات وي 50 روپۍ باندې د ماشوم اجازت خو معتبر هم نه دی د وجه نه د ماشوم نه عام طور خلک دغه کوي کنه د ماشوم د لاس نه به اوسې بیا نه راخلي چې ورکې ولا ړومبه اغله ساغله ورکو بس مخکې لزان نتیجه دغه کنه ور دي کو او بیا ته له نظام یو قسم داغه اجازت هم معتبر نه دی نو شرعاً د ماشوم معافي شرعاً د ماشوم اجازت دا معتبر نه دی نو اس فرض ک پر یو رسو کې یو نابالغ ماشوم وي او تور پسې خیراتونه وغیرہ کې نو دغه ایسه دغه طرف نه ورګي اجازت نشته نو چې اجازت نوي د یو سړي اجازت نه و دا غمال استعمال دا حرام دی دا خیرات تا ورته په حرام اور پسې وکړو نو دغه میراث سره دا وصیت سره متعلق دغه خبرې دي د دې خبرو خیال ساتل پکاروي مونږ عموما معاشره کې داسې وي چې فرض کپلار مرشي بس مشترک کاروبار لګیا وي یا عام طور موږ حساب کتاب نه کو مشترک حساب کتاب شروع کو ایسا ورکه د ټولو متعین نه وي یو ورور یا یو زوی یا دو زامن ورکه لګیا وي ایزان خوري نورم ور سره ورکی شریک شي بیا رستو سمنه کلو نه رستو چې حساب کتاب ته خبره شي یو الکه مهنت ما زیات کړي دي بل وي ما زیات کړي دي نو دا سي بالکل گمبیر شي مسله دوم نون خلی چې بس به خپلم په حساب نه پیږي او بیا چې چاته وینو هغه هم په حساب نه پیږي چې لکه کله نه تاسو مشترکه دا شروع کړي نو مخ کې نه حساب کیتا پیغمبر اسلام فرمایي ګور خپل دین الله را کړي وای پیغمبر اسلام فرمایي تعاشروا کالاخوان وای تاسو یو بل سره ژوند تیروي پردو سره پشان د خپلو پردو خلکو سره د خپلو پرنګي ژوند تیروي تعاملوا کل او چې تاسو یو بل سره څه کوي معاملې کوي پشان د پردو کوي که خپل سره معاملې کوي پشان د پردو کا څه مطلب د پردو مطلب دا نه چې سختواله نه مطلب دا ری پردي کس سره باندې تسسیز خرڅه یا اخلي مېس کې خامخا لیکل کې مېس کې خامخا سو گواه جوړي دا خپل کې گواه جوړ کا نو عموما یو ورور بل نور نسسیز واخلي مرلز مګه دی واخلي لیکل اونې شي مړ بس رور مې دی کنه ورست بیا درې خو سمجون تیر شي خورستور کې بیا معاملات خراب شي نو شریعت مونږ ته هر شي صفا بیان کړی دی ور شریعت مونږ ته چې معاملې کوي فلیکتب بینکم بس لیکل کوي ځکه چې انسان نه فرض خپل خبره هیرم شي خو لیکل د انسان نه دانه دا کیږي نو دا د وصیت متعلق خبر شي خیو وصیت نامه ډیر وخت نه موږ ماشومان تر اوسه پورې ما وصیت نامه را شیخ احمد وصیت نامه په مدینه منوره کې د پیغمبر اسلام د روزي خادم دی او خوب یې صحیح کړو او به حالات داسې صحیح کو او اوس د طرف نه دا وصیت ته چې د الله سو کسانو ترغه کې دومره خوشحالي ورته ملاويږي 25 کې تقسیم د وصیت نامه دومره خوشحالي فلانی کس تقسیم کو هغه ته دا ملو شو فلانی کس تقسیم کو هغه ته دا ملو شو دا غلطه خبرې دي درې دغه نشته زموږ استادانو په خپل دغه کړو د تقریبا 60-70 نه زیات وخت شو چې د مخکینو زړو فتاوو کې دا سوال موجود دی درې هیڅ دغه نشته شیخ احمد هغه وی په دک نوم باندې د مسجد نبوي د پیغمبر اسلام د روزي خادم تر اوسه تیر شوی نه دی تر اوسه دا خادم دا چارزانه دا خد او خوب جوړ کړو او من غلط کہانی دا کړی دا او نه زور باندې پتا باندې نیکی کې یو سړی ورته اس ام اس رولېږي الکه دا اس ام اس لسو کسانو ته راغه خوشحالي ورته ملاوي شي خوش خبری ورته ملاوي شي دا ک ډیلیټ کو پدې څه ګناه مونږ نشته ره کچا ته رسن کو پدې باندې ګناه مونږ نشته ره دا دا سره دا ته ملکه ک تلاوت ته کو دا څه کو دې نه کونو ورځ بر داسي وی او دا نقصان م ملاوي دا نقصان م ملاوي حضور باندې پتا دغه نه کینو دا منګړت دغري د دې وصیتونو صدقه نشته نو ناجایز وصیت پر اچا نه پوره کې ناجایز وصیت با اچا نه پوره کې یو کس مورتل درې ممکو او چرته بس پیسې د مور په نوم باندې ورکړه وینما تمور ویلو چې ما په سبا خدرانه درې مکه دا درې مې ورځ ولا مدا کو ګور ډیر شي زونه داسې ډیر شي زونه صرف بس ورځ ولا مقرره وا د خپل طرف نور کې دونه مو جوړه وا نور کوا کنه سنشتا سنمر کې نشته اوس خیرات دانه چې الکه خیراتونه وینه منی مولایان ولی نه منی دیک قران نه ثابت دي حدیث نه ثابت دي ټیم ولا صرف مقرره وا اوس د خامخاله کې جمعه بکاو په جمعه کې څو خزر اداغه شی یوم سموسی وروړي بلم سموسی وروړي غریب باندې خو نه هم دک سموسی او مکه خبرو کې غیبتو کې لاړ شي مړي د ور کې څه ثواب ملو شي کور کې ورپسې او 2 رکعات نفل
عمل کوا دا یا ساده کله چې څوک مړ شي بس 2 رکعات اور پسې کوا نو 2 رکعات نن د غم تازه نه نن هم کولې شي شل کاله پسم کولې شي او چې 2 رکعات زکم چاته څه پته لګي 2 رکعات اور پسې وکړو او کدیګ می پوخ کو خلکو ته پته ولګو هغه اور پسې جمعه وکا دا خبرې دي نو ټیم ولا ممو مقرر وا کوا چې سم درون خیرات کې کاو ورکی مخ مروت ورکی مکوا کوا چې سم نکولې شي نو دکا یو سیز بخاص کې نه چې شریعت نه خاص کړي تیم خاص کوا ګورئ کتب علیکم فرض کړي شوی دی پتا سبحانه اذا حضر هر کله چراشی احدکم تاسو کی یو کست الموت مرگ ان ترک خیرا کچری او پری خیوی سمال الوصیت وصیت دی کوي للوالدین مور پلار د پارا والاقربین او خپلوانو د پارا بالمعروف په خطر کی سرا حقا دا وصیت لازم دی علی المتقین فمتقیان باندې فمن بدله پس چا چې بدل کو دا وصیت بعد ما سمعه رست داغین چی ووریدل دهغا فإنما اثمه یقینا گناه دی علی الذین پها خلق باندا یبدلونه چی بدلوی دا وصیت ان الله بشک الله تعالی سمیع هرس اوری علیم پهرس بان عالم دی فمن خاف تسوک چی یریگ من موسن دا وصیت کون کنا جنفن دا طرفداری او اثمن یاد گناه فاصلح بینهم نسل دراولی داغوی پمینس کی فلا اثم علین نشترے گناہ پاغ باندی ان اللہ یقینا اللہ تعالی غفور بخن کے دے رحیم رحم کون کے دے دعا کن الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين اللهم علمنا القرآن والسنة اللهم فقهنا في الدين اللهم نور قلوبنا بنور القرآن وزين وحسن أخلاقنا بالقرآن اللهم نجنا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.